د عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله باچا شو نو یو ځل د دوره وشوه جلې طرف ته هلته یو چومبه ولیده چې د لرګو نه او بېکاره یو وړوکی غوندې کور جوړ دی عمر رضی الله تعالی عنہ ورغی چې وایي کته هلته یو بوډۍ ناسته ده عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ای بوډۍ د عمر په باره کې دې څه خیال دی رضی الله تعالی عنہ هغې خو نه پېژندو چې د عمر رضی الله تعالی عنہ بوډۍ ورته وایي د قیامت په ورځ به زما لاسي او د دغه خلیفه د عمر رضی الله تعالی عنہ په ګریوان وي عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی ولې عمر رضی الله تعالی عنہ حکومت کې یو بادشاہ دی 100 کاله حکومت وکړه د تر اوسه پورې زما تپوس کړی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي ای بوډۍ نو هغه ته پته نشته اوس داسې ورته نه وایي چې زه عمر رضی الله تعالی عنہ یم په 44 لاک مربع میل باندې بادشاهت دی وی هغه ته څه پته ده هغه غریب ستا نه څه خبر دی وی چې ما نه دی خبر نو بیا دې بادشاهي پرېږدي بل سړی دې بادشاه چې ما نه خبر دی وی دا د بادشاهۍ قابل بیا نه دی داسې خبرې یو بادشاه ته یو بوډۍ ته یې مړه یو MP او MNA ته وکړه چې ته په دویمه ورځ ما نه په دلالي باغ کې وګرځې ځه